وسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا عليها وعضوا بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن د جمعې مبارکي د شعبان د میاشتې چې پښتانو ته برات هم وي، 15 تاریخ په مناسبت سره، اگر چې تاریخ کی کلا کمه او بشه هم راځي زمون، خو عام داده چې وینن 13 دی د 1400 ختم کال د جمعې په دې بیان او خطبه کې 3 خبرې ز کول غواړم. یو د دې شعبان متعلق چند وضاحتونه تاسو ته کوم چې تاسو ذهن بدیل کولاو شي، او دویم چونکه درسونه شروع دي او بعضی شروع کیږي هغه طرف ته چند ترغیبات تاسو ته بیانول غواړم، او دریم د یوې مسلې چې پرون مازیګر بادل ته خلکو ته کړه وا لګ داغي وضاحت هم درته کوم. الله دیو کی چې د مختصر ټیم کې زدا دریوانه خبرې وکړې شم او تاسو هم په پوهه کړې شم، او بیا دې الله مونږ تاسو سره د عمل کولو توفیق راکړي. د ټولو اول خو د شعبان متعلق د آیات ساتي. یو د دې میاشتې عمومي فضیلت دی، دا یو خبره ده. دویمه خبره د شعبان د 15 لیلة النصف من شعبان چې ویل شي، د هغې په باره کې د عبادت خبره، او دریمه د روجې خبره. دا 3 خبرې د شعبان متعلق تاسو ته کوم. نو د شعبان د میاشتې فضیلت دا په حدیثو کې ثابت دی. پیغمبر با په دې میاشت کې ډېرې روجې نیولې. کله به چې د شعبان میاشت راله پیغمبر به ویل الله په دې شعبان کې راله برکت واچي او موږ د رمضان ته ورسې. الله گویا کې دا د شعبان میاشت د رمضان ته یو تمهید دی، یو تیارې دی. عائشه به فرمایلی دي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې ته په دې میاشت کې د عبادتونو ډېر زیات کې ویلاو دي کې اعمال الله تعالی ته وړاندې کیږي. دا خبره یاد ساتئ، د اعمال یوازې د شعبان د میاشتې سره تعلق نه لري. سار کې اعمال الله ته وړاندې کیږي، ماخام کې اعمال وړاندې کیږي، جمع الملائک وقتونه دي، او د زیارت په ورځ او د پیر په ورځ هم الله ته اعمال وړاندې کیږي. او په دې شعبان کې هم بیا دا خاص وجه دي د بعضو اعمالو چې الله ته وړاندې کیږي. دا سه د ليله القدر متعلق هم راځي، دا سه د اختر د شپې متعلق هم راځي. نو د دې میاشتې اوس دا خصوصیت فضیلت پیغمبر ویلې. لہذا د روزې نه بعد یو فضیلت دی میاشت د ډېر حاصل له د شعبان دی تا، او یو د ذل حجه چې کوم میاشت د لوی اختر دا هغه غولنې الله سورې نه دي، هغه تم فضیلت حاصل له. دا یاد ساتي چې کوم اوقات ولا کوم مکانات ولا تکم فضیلت ثابته نو دا په دلیل سره ثابته، دا بغیر د دلیل نه ثابتيږي.
لہذا په دې باندې احادیث موجود دي، صحیح روایت موجود دي چې د دې میاشتې فضیلت شته. دویمه خبره چې هغه د 15مې د شپې د عبادت ده. نو د 15مې د شپې د عبادت متعلق روایات شته، هغه روایات انتهایی کمزوري دي. په هغه روایاتو باندې مفتی شفیع رحمه الله په معارف القرآن کی اوم جلد صفحه 758 کی د ابن عربی پورا تفصیل را نقل کړی دی د دې آیات لاندې، کم چې د سورۃ دخان آیات دی، انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین، د دې آیات لاندې بیا وګورئ. دا د مفتی شفیع رحمه الله د تفسیر حواله څنګه درکوم چې په دې مسله کې اکثر زمنګ علماء دیوبند دا د دوه رایو شکار شوی دي. ګوره یو د اهل حدیث رای دا هغه خو بالکل د دې شپې د فضیلت او د دې ورځې د روزې نه انکار کوي. یو د بریلیانو رای دا هغه خو بعینی فرض او واجب ګڼي. خو یو زمنګ د علماء دیوبند رای دا، زمنګ د اکابرینو د مشرانو، نو ځکه د دې خبرې وضاحت د معارف القرآن په حواله سره کوم چې دا یو داسې تفسیر دی چې د پاکستان مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله دا کوم اگر چې دې کې هم غلطیانی انسان دی، خو یو منل شوی مایاناز تفسیر دی. زمنګ شیخ ابو جبار شیخ خاکی سے په خپل تفسیر کې په فتح الرحمن کې د دینه باقاعده حواله ورکړي، لیکلي دي پکې، نو ځکه د دې حواله در کوم. نو پادې کې د ابن عربی نه را نقل کړي، د قرطبی حوالیم په ویلي چې د ان انزلناه فی لیلة مبارکة د دې تعلق بالکل د دې لیلة النصف من شعبان سنشته، او دا نوم په حدیثو کې نشته. شب براءت چې ته مونږ وایو د برات شپه، دا په حدیث او قرآن کې دا نوم نه دی استعمال. محدثین دیتا لیلة النصف من شعبان وای، د شعبان بن لسمه. دا بیل خبره ده که اوس دا نوم ورته په دې وجه ویلی شي چې دې کې خلک بری کېږي، معافیانې ورته کېږي، که د دې د وجه نه دا تسمیه ورکړی شي، نو بعیده نه ده. دا یاد ساتئ ورونو چې زمونږ په شریعت کې د خوشحالو د اخترونو تصور دا د شپو نشته، دا د ورځې دی. د ورځې شریعت موږ له دوه اخترونه راکړي، یو وړوکی اختر او یو لوی اختر. دواړه چې کوم دی په هغه د ورځې دي، د هغې موږ ته طریقې ښودلي دي، د هغې موږ ته سنت او واجبات او دارسې موږ ته شریعت ښودلي دي، هغه موږ به بیانو اکثر تاسو ته. د شپې د خوشحالۍ موقع موږ له شریعت نه دي ښودلي موږ ته. نو لہذا یو خدا خبره ذهن کې کېنوئ چې د شپې داسې خوشحالي کول لکه بعضې خلکو دی له دونه زور شور ورکړی چې باقاعده ویلام به د شپې نوې کپړې به د شپې واچې او خواږه خواږه خوراکونه دا شیونه به راوړي او باقاعده رڼاګانې به ولګي او باقاعده بعضو ښکته ښاریو دي ځایونو کې په جوماتونو کې راټولیږي او دا عبادت به دونه کې او دا به دونه کې او دا به دونه کې او دا به دونه کې. دیوبند تمام علما د دین مبرا دي. ګوره د آیات ساتي، یو عالم هم دا قول نه کوي. البته سم متکاسلین به د خپل مذهب نه خبر نه، د خپل مسلک نه خبر نه. البته چې کوم روایت دی باره کې اوس راغلی نو د هغې باره کې رایې څه ده هغه واورئ. اتفاقی خبره درته کوم. اوس کو به دغه شپه یو سړی عام یو عبادت لږ کوي، بس خاص کوي نه، هغه ضعیف روایاتو په بنا باندې چې لکه کم سے کم روایات خو سند شته دی باره کې، اگر چې باقي کې دا ضعف هم ډېر شدید دی، خو زه بهرحال لکه عام یو سړی نفل کوي په دغه ورځې لږ ډېر وکړل بغیر د التزام نه، نه بل چاته ویل چې خامخا یې وکړئ او نه پې ترغیب ورکاو دا ته ولې نه کوې. التزام مطلب دا وي او مړه دا تا څه چل وکړو، تا ولې پرېښودلو، تا دا روژه ولې ونه نیوله، مړه تا پې بیان ولې ونه کړو، تا خلک دې ته راولې ولې ونه بلله، بیا هیڅ حرج نشته. خو هغې کې نه اجتماعیت، نه دا چې خامخا خوراکونه، نه دا چې استغفار وایه
په عام شپو کې شي ویلې. ای حدیث کې راځي چې د ماخستن مونږ د جمع سره وکړو، د سار مونږ د جمع سره وکړو، نو غونډه شپه د قیام اجر او ثواب ملاو شو کوم ملاو نشو. بس کوا کنه عام عبادت دي په نور شپوم کې په دغه شپه مر سره وکړه. لہذا ورونو د آیات ساتي دا چې ته کوم خبره کوم دا د اتفاقی خبره کوم، اختلافي نه کوم. لکه اتفاق دی په دې خبرو د علماو چې په دې کې جشن نشتا، په دې کې داسي چراغان بلول، قبرونو لتلل، قبرونو پخول. البته یو خبر آیات ساتي. عائشہ به فرمایي وایي چې را پاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تلو د شپې وته قبرستان ته تلو، نو یو ګور قبرستان ته تل ثابت شو. نو یاد ساتي په ژوند کې نبی اسلام یو ځل تله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا شعبان ډیر ځل راغله، د صحابه په ژوند کې ډیر ځل راغله، ډیر 2 کاله دا د خلافت راشده دا تیر شوی دي. هغه داسې کارونه نه کړي چې ترازه دیرو ته زو الته بچ کم د خیمه ولګو. دا خو دلته الحمدلله د دین مهنت شروع د علما دی اکبرستا د خاریو ته چلال شي کنه با قاعده ډمان راولي. ما په خپل سترګو لیدلې دي دا درالونه ورسره ډمامه ورسره او الته قوالیان او غزالیان دا شینم وي څو خوراکونه جوړ کړي وې حیران به بده شي چې د سار موږ به بیا نه دا شپه نه خپل ورته بجاو کړي او دا د شعبان ډېر فضیلت ده. قدرتی معاملہ ده چې بده بدعاتو کې او رسوماتو کې ورنوځي، نو اصل دین د سړی نه پاتې گئی. اصل دین نه دي ته بیا نقصان راسي. لکه اوس ګوره زمونږ په دې ودونو کې په دې ختمونو په دې مړو کې د رسمونو رواجونه زیات شو، نو هغه اصل دین رانه پاتې ک. که چېرته موږ د رسمونو رواجونه او د بدعات بریدو نو موږ په اصل دین باندې صحیح روان شو. بیا به کې د سار منځونه چټي فرایض به کې بریخي او خزه او سړی به کې ګډ وډ تاویږي. بلکې ما د بعضو بریلیانو متعلق بیانونه اوریدلي، هغه هم په دې ردونه کوي، وای دا نشته دی، وای نصف شعبان کې وای فضیلت به خو دا شغه به نشته، دا به کې وای تاسو څنګه راایستلې دي. هغه هم په ردونه کوي ډېر. پاو کې بعض خلک پوېږي بګي، اگر چې زمونږ سره په ډېرو مسلو کې اختلاف هم شته، خو بعض خبرې حقیقي ایم وای دا ناروا ده، دا حرام کار تاسو کوي. نو صرف په دې شپه کې یو خاص عبادت جوړول، دو نزل سورۃ یاسین وایا، دو نزل بګه قل هو وایا، دو نزل بګه دا وایا، دو نزل او بیا دا چې په التزام سره کې نو مکمل به ځان دي ګناګار کا عامله ناصبه. قران وی فمن زین له سوء عملی فرعه حسنا. آیا څوک دې دي چې هغه ته بد عمل خسته شوی چې زما دا بد عمل ډیر خره، فإن الله يضل من يشاء. الله بس چا د نو بازي به ګمراه شي، بیا په بل لار باندې لاړ شي. او دا بل خبره ده چې ويهدي الیه، او الله هدایت کې غچاته من اناب چې چا کې تا کې انابت یو ته د مسلې تحقیق کول غواړي، نو یقیني ته به الله د بدعات او رسومات نه بیا بچ کی. خو زمون خلکو کې خو انابت نه کی. مولا ته کم دی او مسله وکړه خو دلیل ورڅخه چر روان یغوي دا وي غټ شرم دی زبو څنګه بیرته دا وې مجدا خبره ده سیده اته ځان به د ښکاری دا غلطی نه ده بکار. دا دوه خبرې شوي. ګوره یو د مطلق شعبان فضیلت حدیثو کې شته، د پنځلسمې د شپې اس عبادت کې بغیر د التزام نه نو روایت پکې شته که قبرستان ته بغیر د التزام نه لاړ شي څه خبره نه ده. خدا کم بدعات او خرافات او رسومات کې نو دا ته غلطه کې د دې نه بزان ساتي. اوس پاتې د روزي خبره د پنځلسمې. ګوره د شپې متعلق دادی چې د ټولو خلکو معافي کیږي، حدیث کې دا شته، او د یو څو تنو معافي نه کیږي، نو دا د ليله القدر متعلق هم دادی. د ابن تیمیه رحم الله یو قول دی، هغه چې کوم خلک د شعبان د پنځلسمې له ډیر زور ور کوي، وای دا اصل کې د ليله القدر هغه احترام را کومول غواړي، او هغه په قران په نص ثابت د چې انزلناه فی ليله القدر وما ادراک ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر. بیا د خلکو یو عجیب طریقه دا جوړه کړې ده، وای په دې کې چې کوم د انسانانو د تقدیر فیصله کې هدایت ساتي. تقدیر فیصله نه دي، تقدیر فیصله خو 50 زره کاله مخکې شوی د انسان، هغه تقدیر صرف پرشتو ته حواله کیدلی، بس پرشتو ته حواله کیدلی، نور په دې کې څه نشته.
چې په دې کال کې به دا واده کوي، دا به مري، دا به خوشاله او په د باندې به غم راځي، دا به مالدار کېږي، دا به غریب کېږي، دا به عزتمن کېږي، دا به ذلیل، اسې چې لیکلي شوي په رشتو ته حواله شي. بس بیا پکې بعضې تحقیق کوي، وایي یاره دې کې لږ اجمال حواله شي او په لیلة القدر کې لږ تفصیل حواله شي. خدای آیات ساتي، دا کم آیات چې دی د سورة دخان، انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا كنا منذرین. امام ابن کثیر وایي که څوک دا تحقیق کوي چې دی نه 15 د شعبان مراد دی، وایي دا د تحقیق نه ډېر لرې وتی دی، وایي دا ډېر قمقل دی، نه پوهېږي. وایي او مفتی شفیع رحمه الله معارف کې په دې باندې پوره تحقیق کړی، بیا وایي د دې آیات خو هیڅ تعلق د نصف شعبان سره نشته. البته په احادیثو کې د 15مې د ورځې د روژې نو هغې باره کې بیا روایت شته، د هغې نه موږ انکار نه کوو. هغه روایت اوس په کومه مرتبه کې دي، په هغه روایاتو باندې عمل کول نو د هغې ښه خبر هغه ده چې زموږ د کراچۍ بعضې علما هم کوي، زموږ مفتی سراج الدین حفظه الله هم کوي، چې ګوره ته به د شش و پنج او د شک او د دې شیانو نه بچ شي، که هغه طریقه اختیار کړي چې کوم هغې وایي. هغه طریقه دا ده، وایي د ایام بیز روجې نیول پکار دي. ایام بیز نه دی، 20 بنوالي ته ویلی شي. په 14 14 15 باندې دا سپوږمۍ راختي نو دا شپه داسې سپینه غوندي په دغه درېو شپو کې. حدیث کې دغه ته ایام بیز ویلی شي. دا درې چې نیسي که نه نو 10 ورځې که نه، نو یو عمل به لسه دی، نو لکه چې ټول عمر د روژې بیا نیولي، دا دونه فضیلت دی. دا هره میاشت کې نیول غواړي. په کار دا ده موږ چې دا بیماران یو، د دې یو بنیادي وجه دا ده چې موږ صحتمندي که غواړي دا په روژو کې ده. زمونږ اسلام د دې ډېرو خوراکونو د دې او د دې او دا خوراک تیار کو، دا تیار کو، دا روح زمونږ د اسلام نه دی. زمونږ د اسلام روح ولږ او تنده ده چې ته په ځان ولږ او تندې تېروه، او هغه هم د شریعت مطابق. دا نه چې مسلسل ولږ او روژه ماتې به نه کوم او پېشمنۍ به نه کوم، نه، پېشمنۍ هم کوه او روژه ماتې هم کوه، خو عام ځان عادت که د روژو سره. ته بیا ګوره چې ته روغېږي که نه روغېږي، ستا نه څومره بیماریانې لرې کېږي. ډېر خلک یې موږ وګورو د روژې نه مخکې کې سخت بیماران، یاره وایي د روژه کې وایي پته نه لګېږي څه چلو شو، وایي بیماري مې مخه شو، یار څه مې برابر شو. وایي نو بهرحال ایام بیز روژې نیول پکار دي چې د ایام بیز روژې ته کله نیسي نو 15 کې خود به خود راله، نو د اختلاف نه بچ شوي. نو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تعالی خو ماڼه پکار ده وایي که نه. تب سي کابل ته څه لځي، دلته ته ملاویږي. تعالی خو د شعبان فضیلت پکار دی که نه. ته خو دا وایې چې د شعبان فضیلت ما ته حاصل شي، نو ونیسه 14 ونیسه 14 که ته ما مخکې نه نیولې اوس یې ولې ونیسم. آینده اراده وکړه که نه، الله دې توفیق راکړي. آینده بیا رمضان دی، د رمضان نه بعد بیا په شوال کې ونیسم، شپږ به ونیسم، او دغه ایام بیز دا به هم پکې راولم، او په ذوالحجه کې به یې ونیسم، او داسې بیا په دې نورو میاشتو کې نیسم. الله دې توفیق راکړي که نه. دا اراده وکړه. لہذا ورونو د روژې متعلق چې کوم روایات دي نو په هغې کې هم ضعف دی. نو بعضې علما وایي دغه ډېر زیات ضعیف دي، په دې سره احکامات نه ثابتېږي چې دې سره موږ یو حکم ثابت کړو. خو بیا هم طریقې دا ویلې ده که دا فضیلت او دا ثواب ته حاصلول غواړي نو نیسه 3 روژې ونیسه، 14 14 15 14 دا اوس هم ونیسه. نور ډېرې پسې نیسي. د پیر د ورځې دا او د جمعرات د ورځې دا روژې هم بیا په حدیثو کې راغلي دي، که هغه ورځ د مخکې نه راتلله پکې، که هغه 14 ته تلل هم ځي دي، هېڅ خبره نه ده. بهرحال دا یو خبره تاسو ته ما د شعبان متعلق وکړه د دې میاشتې. دویمه خبره درته کوم، هغه دا ده چې دا اوس رمضان شروع کېدو والا دی. نو یو خو زمونږ د رمضان په شروع کېدو په ختمېدو کې بس موږ د لانجو نه په قلار نشو، زمونږ د دې ملک هر شی نه دی، بس ګډ وډ دی. نو او دا به دغه شان ګډ وډي که د مسلمانانو د اسلامي نظام سوچ ونه کړو که نه، دا به دغه شان ګډ وډ چلېږي. 80 کاله وشو، 80 کاله که نور وشي، دا ملک دا دې دپاره جوړ دی چې دې کې اسلام او اسلام غم چا څه نشته. بس دینی جماعتونو هم خفه کېږئ ما، تبلیغیان دا وایي چې ټول خلک چې الله او څلور میاشتې ولګوي بس وایي بس کار کېږي. پنجپیریان وایي بس چې درسونه یې وایي کار کېږي. جمعیت علما او جماعت اسلامي وایي چې موږ ته سیټونه میلاو شي وایي کار کېږي. بس دغه څه عجیبه غوندې سیسټم روان دی، ذهن الټه شوی دی، څه چل شوی دی د دې دیندارو. دا سوچ نه کوي که زما درس دی، که زما تبلیغ دی،
که زما سیاست دی دا د اسلام د غلبې دپاره دی چې زه اسلامي نظام په دې ملک کې رایج کړم دې دپاره هلې ځلې چې دا جمهوریت او دا مغربي طریقې ختمې شي او په دې ملک کې یو صحیح اسلامي نظام راشي چې دا فوج هم په سکون ژوند تیر کړي دا مدارس هم تیر کړي دا علما هم تیر کړي دا کالجیان او دا سکولیان هم ښه ژوند تیر کړي او زموږ دا ښځې هم ښه ژوند تیر کړي نو زمونږ روجه هم په ټینشن شروع کېږي او ختمېږي هم په ټینشن باندې خو ما بار بار پوه کړي وایي چې د دې ټینشنونو نه ځان دفع کوي دا اختلافي مسلې بس میاشت ولیدلی شوه چا روجه ونیوله وی صحیح ده چا نه نیوله موږ د پاکستان څخه نیسو بس وی صحیح ده دماغ مه خرابوه بس ستا د هم صحیح ده وی صحابه دور کې دا اختلاف تیر شوی دی بس تیر شوی دی بس موږ پې څه کوو بد حال به جوړ کړي یو خو ته یو درخواست کوم کله موږ سوالونو جوابونه ورکوو نو لږ د سوالونو جوابونو متعلق یو خدای له موږ یو خاص نمبر برابر کړی دی زموږ د راحت بھائی دغه ته لیږئ بېګا او زه شپې زه تقریبا 11:30 به کو 12 به یو نمبر چاره ملاو کو نو ما د چا به گاڑی ته یا ضرورت بیماری به یا به بل صحیح خامخا زکه زه موبایل نه بندوم د شپې نو ما اوچت که وای دا مسله څنګه ده ماله خندام راله ما دا اوس په ما باندې زه پروت یم ودیم تاسو به دا اورېدلي یا نه علما یو خبره کوي کتابونو کې دي یو چې څوک تش او ډک او د سماعتې راټینګ کړی او د دنه به د مسلو او د مشورو د رایې تپوسونه نه کوي یو چې څوک ډېر وږي او موږ په دې روژه کې په ماښام کې وایو ډوډۍ وخورئ او بیا راځئ مانځله خیال ومي دا ولې ځکه چې دا عبادت څه عبادت دی چې لکه مطلب ستا ټول سوچ په ډوډۍ کې که نه په پکوړو په سموسو کې سوچي چې سړی شو رانه او دلته ته په مانځه ولاړئ نو د دغه عبادت څه خوند دی نو تا ته موږ څه وایو ته خپل اول ځان موړ کړه نو بیا مانځله راځه او یا دغه شان یو سړی ګوره دا عبادت نه دی د شپې دام چې ته ټالۍ مالۍ وې داسې که نه خوب درځي نه نه پیغمبر صحابیات وده شئ وایي خپل خوب کې تاسو دا څه جوړ کړي دي نو داسې دا چې داسې وخت کې ته زما نه لا تپوس هم کې او زه ودی منه کو به مې جواب درکړې چېرته مې ته ویلي بیا نو لږ احتیاط پکار دی موږ هم انسانان یو کمزوري یو که نه نو بعضې ملګري بیا خفه هم شي کله وایي زه خو کله ناکله شي له الټه جواب بیا ورکوم چې څوک را باندې اعتراض کوي وی ملکې وایم خیال کوه ګوره اوس موږ ډېر غټ شوي وګوره اوس موږ هغه نه یو ګوره ښه او هم ګوره موږ د سیر چاته سلام هم نه کوو ګوره ښه نو هغوی وایي ما ته ته ویل خو وایي ته را باندې را مخکې شوې زه ما ته پته چې ته دا اعتراض به ما کوې موږ چېرته جوړېدو سیارې خبرې د ستاسو چې د هر وخت کې به په هر وخت موږ به بس داسې ښه برابر یو که نه نو بهرحال د سوالونو جوابونو متعلق مې ته خبره کوله نو به هغه شپه نه دی د اختر او د روژې په شپه زموږ دماغ ډېر ګډوډ شي پته نه لګېږي خو د روژې په دې کې خلک ډېر تپوسونه نه کوي چې سبا شته که نه ځکه خلک به پرېږده چې نه وي مړه چې په څه طریقه دا روژه موږ وخورو ښه ده وایي خو د اختر په شپه نه دی نم تراوته څوک برېږي او نم خوب ته څوک برېږي دا به وایي څنګه چلي هلته اوس د خېټې غمې وایي چې سبا اختر یو ښه مزېدار وایي چې بس د ډوډۍ او څه وخورو ځکه د روژو خو ډېر تنګ لرو که نه خو بهرحال تنګول مه کوئ دغسې کې چې چا څنګه روژه نیوله بس زمونږ له طرفه نو ته اجازت دی نیولی شي اختلاف د مطالعو کې مسله دا هم دغه شان ده خو بنیادي زما چې کومه خبره هغه دا ده چې د روژې تعلق د قرآن سره دی بنیادي او الحمدلله د باجوړ پښتنو بیا خصوصا د خیبر پښتونخوا او قبایل الله د باندې داسې یو رحم کړی دی چې دا رحم او دا شفقت نه دی دا شاز نادر که په دنیا کې په نورو ګوټونو کې په بل ځای کې ولا که د هر مکتبه فکر سے تعلق دی هر تنظیم والا که دی په دې رمضان کې اکثر درسونه کوي د قرآن اکثر درسونه کوي د قرآن عوامو خیال کوي اسې نه چې پیغمبر په صف کې دا علما ولاړي او پیغمبر دا رپورټ پیش کوي چې یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے رب دې قوم خو قرآن پرېښی او دا علما مرسه په صف کې ولاړي چې الله او موږ ته بیانوو نی ځان له قرآن اخیستی و نه به درس ته کېناسته نه 10 منټه 20 منټه ګنټه 2 ګنټې ورکولې او ټول عمر د دنیا ګونګوټو ټول عمر په روژه کې دنیا او دنیا واده ده بل څه کار یې نه و اسې نه چې په دې رپورټ کې تاسو شامل نشئ او پیغمبر د باندې اعتراض ونه کړي ګوره قیامت کې عزم وکړي اراده وکړي دی لا نیتونه او سوچونه ته برابر کوي بلا تفریق درته وایم کم عالم ته چې کښېنې کښېنه زه درته دا نه وایم چې ما له راځه خو بس د قرآن سره قرآن روژه کې نه دی قرآن سره خپل ژوند تیر کا قرآن سره تیر کا د ورځې هم او د تراویحو دا هم بله ورځ ما یو کلیپ دې دپاره وکړو زموږ بعضې علماو کې دا کمزورتیا راغله هغه د تراویحو د ختمونو هغه سنت عمل هغه اکثر دی شاته وغورځاو او تاسو ته زه دا وایم شاندریوالو الحمدلله
2006 نه موږ دلته لګیایو د نن پورې کرونا رااله ګرمي رااله قصې رالي ډیرو خلکو خو د خپل ته کاڼي مانی راړتل خو الحمدلله د چا کانو مانو څه چل نه دی کړي تر د نن تاریخ پورې موږ تراو ختم تاسو ته نه دی پرېخه کنه پرېخه هم دی نم دی پرېخه کنه درو خو نه په منبر کنه یار د نن تاریخ پورې موږ تاسو ته تراو ختم الحمدلله نه دی پرېخه موږ درته کړی دی او بیا زمونږ د الحمدلله دغه 15 16 17 18 شپو کې کېږي ګنټه یو نیمه ګنټه ټیم موږ هغې له ورکوو تراو د ختم دپاره هم دا به هغه وخت کې هم ستا د قرآن سره شغل او شغفي بیا خصوصا دا ځوانان زه ډېر افسوس کوم په دې روژه کې دا بوډاګان دا ډېر ښه ماشاءالله خو دا ځوانان نه پته نه لګي چې په دې څه تندر ولوېږي تاسو دا ځوانان دې طرف ته ډېره توجه وکوئ نو ام د ورځې درسونو له توجه ام خپل قرآن د آیات ساتئ ستاسو د خپل تلاوت نه د درس یو آیات بهتر دی چې ورته کښېنې په یو آیات دې ځان پوه کړو او انشاءالله زمونږ درس به هم شروع کېږي که خیر او ژوند زما اراده ده داسې لږ لرې کراچۍ ته هم هلته څه یو څو بیانونه دي پروګرامونه دي هغې له ځم څه د مدرسې خدمت کې هم ځکه چې تقریبا زمونږ د تېر کال بجټ څه د 8 لکو نمبره قرضه په موږ باندې د مدرسې چړاو ده نو هلته څه خاص ملګري موږ ورسره ملاقاتونه وکړو نو د هغې نه هم څه نه څه مطالبه زمونږ یو لاک خواوشا روپۍ موږ د هغې نه راوړو نو هغه به هم پکې کوم او څه بیانونه دي هغې له هم زما نو انشاءالله بلې جمعې له به زه بیا بېرته واپس را رسېدلی که خیر او جنو نو د هغې نه پس که د جمعې ورسو که د هفتې او اتوار هغې باندې به موږ مشوره کوو دلته به بیا موږ خپل درس شروع کوو ماسپښین ټیم نه به زما د عوامو درس وي انشاءالله زما درس کې تاسو ته ما ویلي کل عام سوال هم کوئ موږ به جواب هم درکوو خو د سوال او جواب مطلب دا نه چې ما ورته صرف په خبرو کې ونغولو بس ته یو سوال کې او زه بل جواب وته نه چې کم په یو شي نه پوهېدلی هغه سوال چې دې سوال مقصد څه دی د دې په دې سوال او په دې جواب مې لږ پوهې کا نو هغه پکې الحمدلله د سهار نه درسونه الحمدلله جار کې زموږ درس شروع دی سهار کې داسې پسې والا زموږ مفتي طارق جمیل صاحب زموږ یو بهترین مایاناز عالم دی ماشاءالله په قرآن ور الله ډېر عجیب مهارت هم ورکړی بعیني هغه د مفتي مجتبی صاحب انداز دی چا چې اوس درسونه کړي هغه پوهېږي سهار کې 8 بجو نه د هغې درس په دغه اسلامآباد کې شروع کېږي تر د هغه 12 پورې یوې پورې که نه نو زمونږ دا باندې هم ختمې دي چې زیر دا ټیم خو زما نه یو دا ټیم یو دا ټیم نه یو هر ټیم کې تا ته د درس هغه مقدر کولی شي که تاسو راغګانو بازار ته ځئ هلته هم درسونه شروع وي په جوماتونو کې که دې لاندې چړوي مدرسې له ورځئ دلته به هم درس شروع وي که داسې ځئ دلته به هم درس شروع وي خو داسې درس نه که نه چې تاسو ته نیم ودې وي او نیم یخې وي نه داسې خپل قرآن وسلاله لږ کښېنه که تک نیمه ګنټه کښېنې یو ګنټه خو چې دا خپل قرآن درسئ که نه او ورته ګورې دا ډېر خوند کوي نو دا ډېره مزه کوي نو انشاءالله دغه درس به موږ هم په خپل ټیم باندې بیا شروع کوو د تراویحو ختمونه به هم انشاءالله درله موږ کوو تراویحو ختمونو متعلق درته یو بله میم الحمدلله زموږ دې اداره کې دلته او لاندې او بره دواړو کې ډېر حافظان دي ډېر علما دي ډېر قاریان دي نو چې کم خلک داسي هغې ته په راتګ کې مشکل هغې ته مسله یو خبره یاد ساتئ د ماخوستن مونځ خپل جومات ته وړئ په جمع کوئ خو د تراویح خبره نو تراویح په کور کې جایز دي البته چې ټول جومات والا یې پرېږدي نو بیا نه ده جایز چې لکه اوس هم لاړ شم په خپل هلته تراویح شروع کړم ته په خپل ځای او جومات خوشې پرېږدو دغه بیا ناروا ده خو په جومات کې چې جمع قایمه وي تا فرض مونځ وکړو ته کور ته ځې د دې دپاره چې دا بچی مې دی دا پکې قرآن لږ ووایي دا وراره مې دی دا خوری مې دی کور کې به راپسې شاته زنانه هم ودرېږي نو دا کولی شي هغې به هم په پرده کې ودرېږي راپسې دا کولی شي نو جمع مه پرېږدئ د غټ جومات د خپل جامع مسجد جمع مه پرېږدئ او نور تاسو که په خپلو دیرو کې ځان له څه یو ترتیب برابروئ نو الحمدلله موږ حافظان شو درکولی موږ قاریان شو درکولی چاته یا بل مشکلي مطلب لکه زموږ ختم خو د 15 شپو دی مثلا یا د 14 یا د 19 خو بعضې خلک یې ویره موږ یا په سفر ځو یا بل څه موږ له د 10 شپو د 8 شپو ختم په کار دی هغې له به موږ د 10 شپو قاریان یا بعضې وایي چې یاره موږ خو یوه نیمه ګنټه نه شو ودرېدلی مثلا زموږ دا یوه نیمه ګنټه عام عادت دی خو زه یوه ګنټه او 10 منټه او 20 منټه ودرېږو موږ به یوه سپاره وو په هغه نه ایشتمه یو 15 سمې ختمو نو دا هم یو عذر دی هغې ته مثلا هغې له به موږ دغه شان قاریان پیدا وکړو انشاءالله په دین کې به موږ سختی نه راولو تاسو ته اساني به درته راولو خو څونه اساني څونه چې په شریعت کې شته چې شریعت کې نشته د هغې نه د بهر ته نه شو وتلی هغه او که داسې زما د واک کوې او داسې څه پکې وې دا د سهار مونځ خو مې ته معاف کوو ځکه موږ ته هم ډېر ګران دی دا د ماخوستن دا تراویح نه دي دا خو
تیر کال خو کې مولا سره ګوتې متوالی ویل چې دا خو نشته څه کال وي خلک وایي داسې کتابونه ګوري وایي چې روژه هم دلته ختمو ما خلکو یې پوسټونه جوړ کړي دي خو نه شو موږ والله عالم چې هغې به د کوم ځای نه ختموي خو لکه موږ له څه چل نه راځي چې دا دله یا موږ ختم کوو یا یې کم یې کړو که نه بهرحال ورونو دا خو د قرآن خبره شوه د درس خبره شوه نو عزم وکړئ په کور کې د دې لپاره مشورې وکړئ چې ته به درس ته کښېنې که نه زنانو له به انشاءالله کېدی شي دغه ځای کې موږ یا لوډسپیکر ولګوو څه ترتیب به ولګوو د هغې به هم پکې ځان له ځایي یا به دا اواز هلته ځي سیټنګ به ولوو که هغې نه به تاسو خبر شئ او د زموږ د کامرس کالج د مفتي طارق جمیل صاحب د درس هم د زنانو تنظیم خاص هلته شته د هغې ترتیب شته البته زه به کېدی شي سهار کې لاندې وړو ته لفظي ترجمه کوم 2 غنټې کېدی شي هغه موږ ریکارډ کوم ځکه ډېر خلک زموږ لفظي ترجمه غواړي څه به یم کېدی شي خو لکه سمه برابر شوې نه ده صرف لفظي نو که هغې کې د چا شوق ولته هم بیا زموږ سهار د 8 9 نشي کېناستلی لاندې خو دلته به درس زموږ د ماسپخیب نه بعد آینده جمعې نه بعد بیا انشاءالله کاپتې ورشو اتوار ورشو موږ به شروع کوو باقاعده دې له په کورونو کې خپل کسان وباسئ دې له مشورې وکئ انشاءالله دا به زمونږ د برکاتو زمونږ د الله له طرفه نه د شفقت او د رحمت ذریعه جوړیږي الله دې وکړي چې موږ تاسو له د دې توفیق میلاو شي بله یو مسله مې ته ویل هغه درته کوم مسله دا ده آیا د سپو وجل یا سپي لرې کول یا سپي ساتل د دې شرعي حکم څه دی دا یاد ساتئ چې دا سپی نه دی دا نجس دی پلید دی دا الله د صحیح حکمتونو دپاره پیدا کړی دی مار لړم سپی خر خنزیر دا شی نه پیدا کړي هغه حکمتونو باندې څوک پوهېږي څوک نه پوهېږي پای کې زموږ کار نشته شریعت وایي دا سپی چې په څه شي کې څټل وکړي یو روایت کې 3 ځل یو کې 2 ځل یو کې دا دی اول ځل په خاورو آخر کې په خاورو دا ډېر پلید دی چې سپي د باندې ژبه داسې راښکله هغه ځای هغه کپړې هغه به وینځي دا نجس دی یو ځل پیغمبر صحابه ولیدل په سپي باندې داسې لوبې موبې غوندې کولې وشتو را وشتو یې یو طرف او بل طرف ده پیغمبر ورته ویل دا تاسو څه کوئ داسې مه کوئ بل حدیث کې دی چې پیغمبر ویل تاسو دا سپي مړه کوي نو مسله دا ده فقهاو تصریح په دې کړې ده فتوی دا ورکړې چې کم سپی د ضرورت د پاره ستا کور ساتي چوکیداری د لګي ستا باغ ساتي تاره بیداری د شپې غل راځي نو داسې سپی د ګړو بزو د پاره د باغونو د پاره ستا دا بالکل جایز دی په دې کې څه حرج نشته خو بغیر د دې نه که ته سپی ساتي حدیث کې راځي وایي ستا د نیکو نه به یو نیکو دوه نیکې دا به کمیږي ستا په نیکو کې به دا کمی راځي چې ته بغیر د ضرورت نه سپي ساتي زمونږ دا خلک بعضې د مغرب نه متاثره شو اهل مغرب د انسانیت هغه حقوق پرېښودل په فلسطین او په یو بل ځای باندې اور بل کړی دی دلته اگر چې زمونږ بچو ته څاڅکي هم کوي ډېر غم دی اوسه دا پښتانه نه دي دا هم پکې ښه خوشحاله دي دلیل به درته وایي نه مړ هغه ډېر ښه خلک دی دا لیبرل خلک نه دی د دې ذهن به کله کولاویږي قرآن وایي ستا دشمن دی دغه مغرب دا ملحد دا یهودي دا بل ګیټس مل ګیټس زلدي خو ستا په مسلمانانو اور بل کړی خو بل طرف ته به دوی د سپو د حقوقو دپاره لیبرل تنظیمونه جوړ کړي پیشوګانو د حقوقو دپاره هم دا ولي دال مې کچ کالا کالا دا تا ته ښایي چې موږ خو داسې د دې حیواناتو هم ډېر خیال ساتو لیبرل خلک دې له ډېره توجه ورکوي لہذا چې د ضرورت نه علاوه سپي نو دا به ته په آبادو کې دننه نه ساتي او بیا خصوصا قبرستان ادیره خو ډېر د وحشت او د یرې ځای دی نو په داسې ځایونو کې سپو له ځایونه برابرول دا شرعاً نه دي پکار دا ناجایز دي دا لعنتي شی د پیغمبر ته وحي بنده شو د دې د وجه نه وایي ستا خوا کې کوکری و دا د بهري د آبادو نه په آبادو کې ډېر شي دننه ران نه وتل خلک یې خړول مشکلات یې جوړول نو بیا حکم دا دی بیا یې مړه کوي خو مرګ به څنګه په اسانه طریقه باندې داسې څه دوایو له برابر که چې مړ شي بیا یې وجله پکاره ده البته
دا کوڅړه بسوي نقصان نه رسي بار چرته ګرځي کله کله په کوڅه تیریږي اسه وګه دې تګه دې کو وبدي ورل روړې دې ورل اجر شته ثواب شته خدا چې تی مستقل ساتي او هغه بیا بچی مراوړي او دا کوڅړه بسوي نورم زیاتیږي نورم بل خبره یاد ساتي کله کله موږ یو مسله وکړو حدیث او قرآن درنانه وګو هغه کله تاسو داسې بغب غوندې واړوي د بازي خبري بغب پړول سره ګور د اسلام نه بار کوي نو لګي احتیاط پکاري په دې بازو خبرو کې موږ تاسو د ځانه مسلې نه کوو چې ځانه ورته کوو دا په حدیثو کې راغلي دی بل دا چې موږ وګورو باقاعده جان پرتالې کوو موږ اوس غلطه مسله ونکو چې ویم کو د خلینو موزي بیا به توایو چې دا مسله موږ غلطه کړې ده نو لہذا د عام کوڅړه بوسپو ساتلو نه ځانو ساتي دا لري باسه دا بادونه چرته لري ورکوي چې دا په بادو په دې ځایونو کې بیا خصوصا جمعات خو او شو ودیره چې ادیره خو د زیره چې الته ستاسو په مړو د الله رحمت راشي دغه وجه نه د ادیری د شین بوټي متعلق مسله دا نه چې دا مری به اکثر خلک تاسو به ادیره کې غیا او کې دا غلطه کوي شین بوټي سناوي پرې د وجه د الله رحمت پی اوچ بوټي البته خرابيږي نقصان کوي اسه کاغه د درې کو اس خبر نه ده نو دې خو به موږ احترام لازم دی خدا احترام نه چې صرف خپل قبر نه د ټول قبرستان دا تاسو ما بار بار ویلي چې دې لپاره را پاسېږي د ټول قبرستان نه بهترین کمپاوند دیوال تاو کوي په خپل باندې ار یو قبر والا په ورشه 3000 راګه 5000 راګه سړی شانته ګوري مالدار دې ډېری ته والا ویل 6000 راکوي تاسو خو سلګي نه دي غریب دې تاسو سدي مړه ستانه موږ طالب کار د درکو او زمونږ ټول تقسیمونه غلط دي موږ دې ته نه ګورو کله مړ وروړي تقسیم دیم غلط دی کله مولا داړي تقسیم دیم غلط دی عدل نشته صرف موږ دا وایو مړه یاره په هاي کورټ او سپریم کورټ کې عدل نشته ستا په دې کلی کې عدل نشته ته د غریب سړی نم د مولا روپۍ علي وته پرې دا تاسو سدي مالدار نه ډېری والا درمیانه والا د غریب نه کم بيخي قرضدار کې معاف کا د مړي په ډوډو کې دا چللې زموږ ټول شی لړلې ته پلې دي هغه د بازي خبري اسه کې به خلک الزام لګوي دی نه خبري کوي اړو نه ویني دي صرف موږ ترخکاره ګوجداري په دې کتاب کې دای دي موږ د شریعت دا وایي چې بچو کې تقسیم او عدل کیم په عدل سره او په انصاف سره نو دینه خد دیوال بیا تاو کوي ګرړه بس خمسدار موبایل به کې خلک ګوري زینم او د سمادي به کې کوي زینم دا نه چې صرف زموږ طلبه او بس تعلیم نه هر څو کې زینم لہذا په قبرستان کې د سپو ساتل د دې اجتناب کوي ډیر شي بیا یو جلم شي درې کوي نو سره له نقصان نه کوي په لار رواني نو به له وبم شي ور کوله ډوډۍ شي ور کوله هیڅ خبر نه ده خو په خاص طور سره د سپو ساتل او خاص غیله توجه کول موږ له اسلام دا سبق نه راکړي موږ له شریعت دا سبق نه راکړي چې ته خاص پښوګانو خاص پیو دا شي نه ته ساتي البته یو ځکه مړ دغه د څنډه ته وې صدرې کا بس خبره ختمه دبنه کا بدبونه خلق دفقه بهر حالونو د یو درې صدور مسلې مې درته وکړې اگر چې تاسو ټول په اخیره کې نه لې اسې د دیوالونو ته موکړلې خدا خلاصې دا شو چې د شعبان فضیلت شته د شپې خاص عبادت نشته د ورځې روزي نیول په ایام بیزو کې ونی سينو بهتره ده دا خبره شو درسونو لپاره ان شاء الله زمنګ با هغه د اتوار یا پیر ورځې نه روان ځکه زبد اپتنیم کراچۍ کې به ان شاء الله تاسو بیانونو پروګرامات دي اغه به زما هغه وخت پورې به چټي زمنګ د درسوم نور ان شاء الله دلته زمنګ سو استادان او طلبه شته منځونو د جمع اهتمام باغیم کوي او بیا به موږ تاسو ته ټیمو خایو ماسپخیم نه بدرسي سار نم زمنګ درس سلطلاندي کامرس کالج کې به شروعي او د سپي متعلق مې ته مسله وکړه په دې مسله باندې ځان پوهه کې دعا وکړه په اخلاص سره خصوصا ګلزایر ماما ته دعا وکړي زمنګ د جمع ملګری او د عبادتو ملګری مو الله وي بخي الله ستا گاوند ته درغله دی د رحم او د کرم معاملې وسو کی نور سونه مړي شي الله ټولو بخي باران د پاره دعا وکړي الہ العالمین د رحمت باران را باندې راوره الہ العالمین په دیونو کانو بوټو باندې رحم وکا په ماشومان زنانه باندې رحم وکا الله اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريعا مريئا عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانصر رحمتك الہ العالمین دا روجو دا کوم ورځ چې د شعبان پاتې دي دا را باندې په صحت او عافیت او په خیروالي او په روغوالي ستا په عبادت او بندګۍ کې را باندې الله تیرې کا الله د قران سره شغل پیدا کا الله دا کوم استادان چې قرانونه وای په درسونو کې الله د دې جبه په صحیح خبرو باندې راوړاوه
الله دغه استادان دغه شيوخ نظریه د خلکو دغه په جبه په صحیح طریقه باندې راوړاوه الله د اسلام خدمتونه ته واغسته کا د دین د غلبي سوچونه او فکرونه ذهنونه ته ورواچوا الله کم خلک ورته کینی الله پاغي باندې د عمل کولو توفیق ورکا کم نکینی الله غیله د ناس ته توفیق ورکا الله زمنګ ناراضي شه موږ د بدعات او رسومات او رسمونو رواجونو الله محفوظ وساته سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت